بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت د عجیزی په سټاپ باندې موجود ما. عجیزی کم چې د پیښور او د شب قدر ترمنځ یو علاقه راځي د ناګمان او د شب قدر ترمنځ، نو الته کې ولاړ ما او دلته کې یو دسترخوان لګي د افطاری. دغه دسترخوان ډیر زیات مشهور شوی دی د سورزو نه زګورم په سوشل میډیا باندې. دا چې ما سره ولاړ دي دوی دا ملګری دي دا دسترخوان مینیج کوي، نو مزید د دوی نه اورو چې دیتا فنډینګ څوک کوي او څومره خلک په دې کې په روزانه بنیاد باندې راځي دلته کې روزه ماتي او وغیرہ. نو دا چې ما سره ولاړ دا ضیاء الرحمن صاحب دی او دا د حاجزی ویلفیر فاونډیشن کې یو متحرک غړی دی. مزید د دوی نه اورو. ضیاء الرحمن صاحب یو خراته دا وایي چې په دې فاونډیشن کې تاسو سره څه عہده ده؟ دویم دا دسترخوان هم د کله نه شروع کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول نه زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته مونږ راغلي او زموږ دغه خدمات چې کوم دی قوم ته وړاندې کوي. او بل فاونډیشن حاجزی ویل فاونډیشن کې ما سره سیګریټ اطلاعات او تر اگر چې موږ ټول الحمدلله ټول الله درزا لپاره خدمت کوو او دې حیثیت یو مرګ باقي تاسو را درستخان خبر وکړه. دا الحمدلله موږ د یکم رمضان نو شروع کړی دي او زموږ ادیزو کلی او دې سره جوخ بیا لکه دیهات دي چې ته موږ میروال وایو توزیبن وته وایو ګوخانه جلپور. نو داسې موږ اړم به کې به هر مازیګر دغه ورجې هم پیک کولی، 100 پیک هم جوړول ور سره کجوري او سره یو 2 سموسې اب موږ کور په کور وړلې. نو تقریبا 1200 کورونو ته الحمدلله لسم روزې پرې موږ رسول. یک غریبانان مسکینان یتیمانان په یک نمبر او غینا علاوه ډیلی بچ کم دی لکه عام خلک بچ کم وغي ته موږ افطاری ورکوله. بیا په کې زموږ د مرګرو مشوره وکړه چې یاره زموږ د کلی د سیری چې دی باندې یو ډیر لوی دنیا تر افغانستان او باجوړ مومند پورې خلک پراتري او د ماخام کې کدي تیریږي او د روجمات ټیم نتی لپاره تنظیم کوو. نو میزبانی به موږ کو دا زموږ یو ملمانه وي. نو الحمدلله د ولسمه روزینه دغه سیستم موږ شروع کړی دی ترې مرګرو په منډو ترلو سره. نو غډېلی کم از کم یو نیم سل 200 کسان هغه دلته الحمدلله ودرېږي چې پکې امبولانس والے بیا خلک وي. دا راته وایي چې 200 کسان یو نیم سل کسان سل قسمه حساب کړل. هغې له تاسو په روزانه بنیاد باندې د افطارۍ پروګرام ورلکوئ، نو د دې دا پیسه د چرته نه راځي؟ دا خو الحمدلله زموږ چې بهر کوم رشتہ دار دي یا کوم مرګریم دي او اصل خبردار چې زموږ والدین والد صاحب چې کوم یا زموږ د ترجمین صاحب والد صاحب یا زموږ فیم یا زیات تر استادان دي ایجوکیشن سره تعلق دي. نو الحمدلله د والدین شاګردان ډیر دي چې بهر ملکونو کې دي او خاص کر د روزې چې راکم اهتمام کړی د افطاری یا د غریبانو ته د راشن ورکولو. نو دا سادات فیم دي چې غي بهر ملک دي د یو فیملی د طرف نه الحمدلله دا ټول رسکیږي او په دې کې موږ سره د کلی علاقې خلک هم چې کم دین غي سوق 15000 سوق 10000 سوق 2000 هغه تعاونم کوي او مکمل خرچه چې کومه برداشت کړی دا او در د اخیری روزې پورې چا برداشت کړی دا غي چې کوي به خامخ ان شاء الله موږ بهر سونه تاوان چې به موږ منو. هغه سادات فیم دي چې بهر ملک دي. نو ټول ته درخواست دا کوم چې د خصوصي دعاګانې کوي. قاری صاحب دام زمون کتونکو ته دا وایا که چرته کې سوګو دا پروګرام اوري په غوي باندې په لار تیریږي نه وخت کېږي په او دلته کې افطاری کول غواړي، نو د دې اډرس پته وای دا ز چرته کې ولاړې ما دا دسترخوان کوم ځای کې دی؟ دا هو حاجزه چک پوسټ سره جوخ د حاجزه کم دریای کابل پل دی ای باندې چې لګ را مخ کې شي حاجزه چک پوسټ سره بالکل جوخ قبلې طرف ته موږ دسترخوان لګولي او موږ د حد نه زیات خوشحالي ګدلته چې کم خلک راشي او غیرو جماعت یو کی نو الله کواره زموږ چې څومره ممبران دي کنه د حد نه زیات موږ په ورځ ډیر خوشحالي به کوم ورځ موږ دلته زموږ ډیر خلک راشي او موږ هغه وی چې میزبانی رانه الله پاک واغسله او ملمانه راشي او دای په مخ موږ خوشحالي وینو ډیر زیات موږ خوشاله شي. او جی ډیر مننه قاری صاحب، الله د خیر او د خیرات او د صدقې د مهنتونه د کوششونه د هلې ځلې قبول کړي. امين ثم امين. ٹھیک ده.